وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء. فمخکې رکوع کې یهودیانو عیسیانو د دروغو دعوی بیان شوي. اوس په دې رکوع کې بیا د یهودیانو عیسیانو تکذیب د خپل شریعت ذکر کیږي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مجلس کې ورځ عیسیان یهودیان ناستو، په خپل منځ کې په جګړه شو. یهودیان عیسیان ته ستاسو اړو دین نشته، ستاسو دین موږ نه منو. عیسیان یهودیان ته ستاسو دین نشته، ستاسو دین موږ نه منو. او حال دار چې یهودیان هم په خپل د کتاب والا تورات والا خلق دي، عیسیان انجیل والا خلق دي. او مشرکان کافرانو ستاسو دواړو دین موږ نه منو، نه د یهودیانو دین ټیک ته او نه د عیسیانو ټیک ته. الله پاک فرمایي چې فیصله به په قیامت کې کوم. عیسیان، یهودیان، مشرکان. یهودیان په خپل دین باندې پوره نه دي روان، ورنه نبی علیہ السلام شریعت به منلې وي. عیسیان په خپل دین پوره نه دي روان، ورنه د نبی علیہ السلام شریعت به منلې وي. او مشرکان په خپل صحیح نه دي، ورنه دی به هم د نبی علیہ السلام شریعت منلې وي. الله پاک فرمایي فیصله په قیامت کې کوم. د جذبې د وجې نه د الله پاک د کتابونو د دین نه انکار کوي. او بیا د دې رکوع په 2 آیت کې پشپږم کال د هجرت باندې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د 1400 صحابه کرام سره عمره د پاره روان دي چې د حدیبیه په مقام باندې کافرانو بند کو. نبی علیہ السلام ته د عمره د پاره اجازت ورنکو. بیا معاهده وشوه چې را روان کال ته به تاسو هجرت عمره کوي. نو الله پاک دا آیت نازل کړ چې دا څومره ډېر لوی ظالم دی چې د الله د جماعتون نه خلق بندي. عمره له چې لاړ شي نو د الله جماعت ته خلق زی، د الله کور بیت الله ته خلق زی، هلته طوافونه کوي، منځونه کوي. او دا ظالمان دي خلق د الله د کورون نه منع کوي. اوس زمونږ استادو په دې وطن کې داسې یو جماعت شته چې مسلمانان خپل جماعت ته نه پرېږدي، لکه بریلیان. تبلیغیان چې جماعت ته ورشي تبلیغیان جماعت ته نه پرېږدي. ولې؟ وایي د تبلیغیانو عقیده خرابه ده. نو چې ستاسو عقیده سمه ده خو جماعت ته یې پرېږدي که عقیده د تبلیغیانو خرابه ده او جماعت ته تاسو نه پرېږدي، نو تاسو خو ظالمان شو. پکار دا چې د هغې عقیده ستاسو په خیال کې خرابه جماعت ته پرېږدي، ځکه تاسو خو ښه خلک یې کړ. نو ولې نه پرېږدي؟ دعوت ورته ورکړئ، صحیح عقیده ورته وښایي. دا ظالمان تبلیغیان جماعتونو ته نه پرېږدي او ډېر ظلمونه ورسره کوي، حالانکې تبلیغیان دا نیکان خلک دي. د الله دین خلکو ته په خپلو پیسو ښیي. وخت خپل لګي، جان خپل لګي، مال خپل لګي، ارس خپل لګي، خو مسلمانانو ته د الله ومني، د الله نه علاوه د بل چا امداد مه غواړي، د الله عبادت وکړي، جماعتونو ته راشي، منځونه وکړي، نیکان شي. دا ښه خلک دي. اوس به یو سړی وي چې استاد ستاسو په جماعتونو کې خو هم دا وهابیان تاسو نه پرېږدي. مسله دا ده مسلمانانو جماعتونو کې یو سړی عبادت ته راځي نو بالکل اجازت هر څوک ورکوي. او کنه یو سړی دی د پار راځي او په جماعت کې چغې وام آمین، او په جماعت کې به لکه د خر په شان خپې ارتکمه. په خر باندې چې پیټې واچي نو خپې ډېرې کلو کې وزن ډېري. نو وابیم چې مانځه ته ودرېږي نو دا خپې داسې ارتي کې ته به چې بس خر باندې پیټې چولې مانځه ته ودرېږي کلو، لاسونه به دې مرۍ کې کېږدي، مانځه کې به اشارې شروع کړي. کله به سپېږمې ګري پوزې نه به ګن نه وباسي، کله د سترګو نه، کله د غوږونو نه. لکه څوک ورته وایي چې دا ولې؟ وایي دا حدیث کې راغلی دی.
دی منزل نه دی راغلی دی شرارت لراغلی چې د مسلمانانو په دې صف کې اختلاف پیدا کی نکوابی د جماعت نه څوک بلکې په دې نیت باندې چې جماعت کې اختلاف پیدا کیږي نو دا جایز دی ځکه دلته خو مسلمانانو عالم حنفی المذهب دی مقتدیان حنفی المذهب دی او یو سړی راځي چې ستاسو ټولو منځونه غلط دي صرف زما منځ ټیک دی نو دې دلته څه راغلی فساد او کنه سم راشي منځ کې جماعت جوړ د مانځه د پاره دی خو د شر او فساد د پاره نه ډیر غیر مقلدین وابیان داسې چې زمونږ جماعت ته مانځه راشي خو په طریقه مونږ کې ولاړ شي شر او فساد نه کوي ته څوک هم څه نه وایي خو کراشي او په مانځه کې دا نخري مخري شروع کې او شور او غوبل او بې ادبي او د جماعت بې ادبي مسلمانانو ذهنونو کې شکوک شبهات ته چې ناغه ته بیا اجازت ورکولو کې نقصان دی لکه اوس حرم شریف ته ټول دنیا مسلمانان دي عبادت ته اوس که پکې یو سړی را پاس یو سړی د استاد امون غلط استاد مون دي غلط ناغه باندې لم پابندي لګي اگر چې کعبه ده او کنه هر سړی لګیا د خپل منځ کې په خاموشي سره په طریقې سره نو تاسو کوم پابندي نه لګي دا خو طریقه ده د یو کور ملمه چې راشي نو ملمه ته خلک عزت ورکوي خو که ملمه راشي او د کوربه بې عزتي کوي او د کور بې عزتي کوي نو خلک بیا داسې ملمه ته اجازت نه ورکوي نو په دې وجه باندې د الله پاک کور کې به عبادت کولی شي عبادت د پاره به دا به دې د پاره چې په کور د الله پاک کې شر او فساد اختلافات پیدا کی الحمدلله دا زموږ ایمان دی د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه په مذهب چې موږ روان یو موږ ټیک یو نو اس کې یو سړی موږ تر اپاچې چې ستا مونځ غلط دی نو دا شر او فساد لراغلی مسلمانانو ذهنونه خرابوي په دې وجه دې باندې پابندي لګولی شي بیا چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بیت الله شریف د مانځه حکم متملو شو د عیسایانو یهودیانو په نبی علیہ السلام باندې اعتراض وکړ چې کله بیت الله ته مخکې او کله بیت المقدس ته مخکې الله پاک آیت نازل کو چې د مشرق جانب او د مغرب جانب دا ټول زما اختیار دی دا الله پاک په حکم باندې کوم طرف ته چې تاسو مخکې تاسو عبادت قبلی کې الله رضا کیږي يهوديان بیت المقدس ته مخکې عیسایان مشرق د نور راختل جانب ته مخکې نو په دې کې رضا د الله نشته د الله پاک په تابعداري کې رضا ده نه په مشرق کې ده نه په مغرب کې د الله په منلو کې د الله رضا ده مشرق او مغرب منلو کې نشته بیا د مشرکان کافران د الله پاک د پاره بوتان شریکان لټي يهوديان عزیر علیہ السلام د الله زوی مني عیسایان عیسی علیہ السلام د الله پاک زوی مني او مشرکان فرښتې د الله لوریان مني الله پاک د دې تردید کوي چې زما سره هیڅوک شریک نشته يهوديان عیسایان مشرکان دا ټول پناه حق دي ځکه دا ټول د الله پاک مخلوقات دي که عزیر علیہ السلام دی مخلوق دي عیسی علیہ السلام دی مخلوق دي فرښتې دي هم مخلوق دي او الله خالق دی نو خالق او مخلوق بیل بل دی یو ندي او بیا مشرکان و کافران د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه فرمایشي معجزه او غوښتل لکه څنګه چې مخکې ذکر شو او دا شان د نبی علیہ السلام نه مطالبه وکړي چې الله پاک د موږ سره بغیر واسطې نه خبرې وکړي یا د جبرئیل علیہ السلام موږ ته راشي موږ سره د خبرې وکړي چې دا پیغمبر علیہ السلام اومني دا سوال یا يهوديانو کړی دي یا دا سوال مشرکانو د عربو کړی دي او یا دا سوال عیسایانو کړی دي درې اقوال پکې علماء ذکر کړی دي الله پاک فرمایي چې د دې مشرکانو زړونه یو بل سره جوړ دي دغه شان مطالبه مخکنو پیغمبران نم کړی وي
لکه څنګه د موسی علیه السلام نه مطالبه وکړه چې موږ ته الله پاک وښایه. دا فرمایشي معجزې مطالبې د هغې نه هم شوي. نو د دې مشرکانو په شرک کې د یو بل سره زړونه برابرېږي. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم به کوشش ډېر زیات کو چې دا یهودیان خپل دین ته راواړي، عیسیان دې خپل دین ته راواړي. نو الله جل شانو فرمایي چې دا یهودیان عیسیان تا نه چرته خوشحالېږي نه، الله به خوشحاله شي دا یهودیان عیسیان چې ته د دوی دین ته ووړي او ته د دوی دین ته نه وړي. نو د یهودیان عیسیانو ستا نه خوشحالېدل دا کېږي نه. او که بالفرض ته د یهودیان عیسیانو دین ته ووړې دي نو په دغه وخت کې به ستا نقصان وي. نو فرمایي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، او یهودیان ندی عیسیان په هیڅ دین باندې. وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، او وی نصارى عیسیان ندی یهودیان په هیڅ دین باندې. وهم یتلون الکتاب، حال دا دی چې دا دواړه ډلې لولي کتاب، یهودیان تورات لولي، عیسیان انجیل لولي. کذالکم دارنګ قال الذين لا يعلمون مثل قولهم، ویا کسان لا يعلمون مثل قولهم چې هغې نه پوهېږي نو په شان د دوی د وینا هغوی هم کوي. فالله يحكم بينهم يوم القيامة، پس الله پاک به فیصلو کی په مابین د دوی کې په ورځ د قیامت باندې. فيما كانوا فيه يختلفون، په هغه کې چې دوی په کې اختلاف کوي. ومن أظلم څوک ډېر لوی ظالم ممن د هغه چا نه منع مساجد الله چې خلق منې کړي د الله پاک د جوماتونو نه. ان یذکر فیها اسمه، چې ذکر کولی شي په دې جوماتونو کې د الله پاک نومونو د الله عبادت. وسعى في خرابها، او دا ظالم چې دی سعی کوي د جومات په خرابولو کې. ولکه دا کسان چې دي ما کان لهم ان يدخلوها، نه دی جایز د دوی دپاره چې دی داخل شي دي جوماتونو ته الا خائفین، مگر عاجزي کوونکي د الله یریدونکي. لهم د دوی دپاره به وي فی الدنیا، په دنیا کې خزي رسوایي، ولهم فی الاخرة عذاب عظیم، د دوی دپاره په آخرت کې لوی عذاب وي. ولله المشرق والمغرب، قاصد الله پاک د پاره مشرق او مغرب جانب مخلوقات دي. فاینما تولوا، پس کوم طرف ته چې تاسو مخ واړو، فثم وجه الله، پس دغه ځای کې د الله پاک رضا ده. ان الله واسع علیم، بشک الله پاک فراخ او ذات علم واردي. وقالوا اتخذ الله ولدا، او ویدا مشرکان اتخذ الله ولدا، چې الله پاک نیولې دي بچي. يهوديان عیسیان مشرکان ټول دا وایي سبحانه پاک د الله پاک د اولاد نه. بل له ما فی السماوات والارض، بلکې د الله پاک د پاره تمام مخلوقات دي چې په اسمانو کې د بزمکه کې دي. کل له قانتون، دا ټول الله پاک ته عاجزي کوونکي دي. بدیع السماوات والارض، ابتداء پیدا کوونکي الله پاک د مخلوقات د اسمانونو د ځمکې دي. واذا قضى امرا، کله چې الله پاک فیصله کوي اراده کوي د یو کار، فانما يقول له كن فيكون، بس بشک الله پاک به فرمایي دې کار ته کن موجود شا، فيكون بس هغه موجود شي. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله تاتينا آية، او یا کسان چې هغې نه پوهېږي چې ولې الله پاک موږ سره خبرې نه کوي بغیر واسطې یا په واسطې د جبرائیل علیه السلام. او تاتینا آیه، یا ولې نه راوړي موږ ته زموږ د طبیعت مطابق فرمایشي معجزه. کذلک همدارنګې قال الذین من قبلهم، ویل یو کسان چې دي نه وړاندې مثل قولهم په شان د وینا د دوی. تشابهت قلوبهم، یو شان دي د دې کافرانو پخوانو د اوسنو عذرونه. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، فتاقی سرنگ بیان کریاتون دا قوم دا پار جغی یقین ساتی. انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا، یقینا منگلی گلی پیغمبر علیہ السلامتو بالحق پاک باندی بشیرا زیر ورکون کی مومنانو تا دا جنت، و نذیرا یر ورکون کی کافران لرد جہنم. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، او تپوس بنشی کولیستان پیغمبر علیہ السلام د جهنميانو په باره کې. ولن ترضى عنك اليهود، او هیڅکله نه خوشحالېږي ستانه پیغمبر علیه السلام یهودیان ولن نصارا عیسایان، حتی تر دې پورې تتبع ملتهم، چې ته تابعداري وکړي د دوی د دین. قل تو فرمایا ان هدى الله هو الهدى، بشک هدایت د الله همدا هدایت دی. ولئن اتبعت اهواءهم، او کچر بالفرج والمحال تا تابعداري وکړه د دې کافرانو د خواهشاتو. بعد الذي جاءك من العلم، پس داغینا چراغلی تا تا علم او پوها. ما لك من الله من ولي ولا نصير، نو نبوی استاد پر اللہ پاک دا طرفنا من ولی نحسوک مددگار، ولا نصير من ولی نحسوک دوست، ولا نصير نحسوک مددگار.
نو که الله پاک تعالی تکلیف درکی څوک به ستا مدد نشي کولی څوک به ستا ملګری نه وي الذین آتیناهم الکتاب هغه کسان چې موږ ورکړي دي ته کتاب یتلون دی لولي دا کتاب حق تلاوت څومره چې تلاوت حق د هغې دي اولئک دا کسان چې یؤمنون به ایمان لري په دې کتاب باندې ومن یکفر به فاولئک هم الخاسرون او چا چې کفر وکړو په دې کتاب باندې فاولئک هم الخاسرون په دا کسان چې دوی تاوانیان دي آتیناهم الکتاب دین مراد عبدالله بن عباس رضی الله عنه فرمایي دین مراد يهوديان دي چې يهوديان د خپل کتاب تلاوت کوي په خپل کتاب باندې ایمان وروړي دا کامیاب دي او امام قتاده رحمه الله فرمایي د دین مراد صحابه کرام دي الله پاک قرآن نازل کو دي د قرآن کریم تلاوت کی په دې باندې ایمان وروړي خو که د دین چا انکار کو نه کا هغه سری تاوانیان دي کفر وکړي یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین د دې رکوع د مخکې رکوع سره ربط او مناسبت داري چې په مخکې رکوع کې د بنی اسرائیل او قباحتونه بیان شو چې دغه يهوديان عیسایانو اوس په دې رکوع کې بنی اسرائیل ته الله پاک خپل انعامات مختصرا ذکر کوي چې تاسو دغه انعامات یاد کړئ نو د خپل کفر نه به توبهګار شئ بیا د مجرم د خلاصېدو څلور صورتونه مخکې ذکر شوي هغه ذکر کېږي یو ضمانت دی دویم جرمانه او فدیه ده او دریم شفاعت او سفارش دی او څلورم زور او قوت دی آخرت کی د کافر د پارا د سلورو کی یو هم کار نه ورګي ضمانت چلیږي نه جرمانه او فدیه چلیږي نه د کافر د پارا شفاعت چلیږي او نه د کافر د پارا اس قسم امداد چلیږي بیا د ابراهیم علیه السلام امتحانات الله پاک ذکر کی او داغي کامیابی ذکر کی ابراهیم علیہ السلام باندې الله جل شانه ډېر امتحانات کړو کم کور کې پیدا چا کور خلق کافران دي کلی خلق کافران دي وطن خلق کافران دي پدا چې کلی کې ابراهیم علیہ السلام ابتدائی ډېر سخت حالات تیر کړ بیا چې کله الله رب العالمین نبوت ورک ابراهیم علیہ السلام باندې بل امتحان راغی چې خپل بیبي حضرت هاجره رضی الله عنها هغه د کعبه شریفه سره خوا کې په شال میدان کې پرې خودل او داغي نه بعد ابراهیم علیہ السلام ته حکم وشو چې تخپل لار شام ته ماشوم بچي هاجره رضی الله عنها دی پری خودل او لار الله پاک د دین د بارا شام طرف دا امتحان ختم شو داغی نه بعد بل امتحان ناغی ابراهیم علیہ السلام ته الله پاک حکم کوي چې دا ماشوم بچی چې اوس غټ شوی دی اسماعیل علیہ السلام دا حلال کا ذبح کا ابراهیم علیہ السلام دا امتحان کې الله پاک کامیاب کا دا ټول امتحانات تاسو ته مختصرا نووي ابراهیم علیہ السلام د قوم سره مقابله د بادشاہ وقت سره مقابله دا غینه بعد هجرت وکړو خپل علاقې پرې خودله دا الله پاک د دین د خاطر دغه قرباني ورکي الله پاک فرمایي چې دې امتحانات کې دې کامیاب شو یو قول مفسرین دار چې امتحانات کلمات نه مراد دغه امتحانات دي ویم قول مفسرین دادي
چې دین مراد د ابراهیم علیه السلام لس صفات او خصلتونه دي چې باغی کې 15 صفاتونه د ابراهیم علیه السلام طریقه هغه د سر په حصہ کې ده او 15 خصلتونه او صفاتونه د ابراهیم علیه السلام نور وجود کې دي د سر په حصہ کې خلق انګالول پوز صفا کول د سر په منځ کې لار وستل مسواک کول او برید د شونډې نه کټ کول دا د سر په حصہ کې لاندې حصہ د وجود کې د ترخونو ویخته کټ کول نکان کټ کول ختنه کول د نامې لاندې ویخته کټ کول او استنجا کول دا د ابراهیم علیه السلام لس خصلتونو الله پاک فرمایي چې دې کې دې کامیاب شو الله پاک په ابراهیم علیه السلام باندې امتحانات وکړو ایک کامیاب شو بیا الله رب العالمین فرمایي انی جاعلک للناس اماما تا امام او پیشوا ګرځو امام نه مراد د پیغمبرانو نیکه ګرځولي د خپل قوم رهنما ګرځولي ابراهیم علیه السلام د خپل قوم پیغمبر دی او د ډیرو پیغمبرانو نیکه دی پلار دی نو ډیر پیغمبران الله رب العالمین د ابراهیم علیه السلام نه پیدا کړ په دې ځای کې یو مسله راځي قال ومن ذریتی قال لا ينال عهد الظالمین ابراهیم علیه السلام ته چې الله پاک کو فرمایي تاسو امام ګرځو مې زما په اولاد کې الله پاک کو فرمایي نیک صالح اولاد ته بستا امامت ملاويږي خو ظالمان ته نه ملاويږي په دې مسله کې شیعاګان هغه د انی جاعلک للناس اماما د دې آیت نه دلیل نشي چې خلفای ثلاثه ابوبکر صدیق رضی الله عنه عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه نعوذ بالله وإذا ظالمان کافران نعوذ بالله نقل کفر نباشد ولی ځکه دوی وی مخکې کفر کړو دا خبره دی غلطه ده نبی علیہ السلام دراتګ نه وړاندې دی خو مخکې کفر کیو خو چې نبی علیہ السلام راغی نبوت نبی علیہ السلام ته ملو شو بیا خو د نبی علیہ السلام ملګرو صحابه او کدا خبره شنو حضرت علی رضی الله عنه هم مخکې نبی علیہ السلام دراتګ نه وړاندې خو مسلمان نو هغه باره کې بسوي د شیعاګانو د دې درو صحابو سره بالکل نه لګي درې صحابه ابوبکر صدیق رضی الله عنه حضرت علی رضی الله عنه او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه حضرت عثمان رضی الله عنه سره دا ظالمان وی چې نبی علیہ السلام او حضرت علی سے قرآن جمع کړو هغه قرآن وی دي درو صحابه کرام نعوذ بالله ضایع کو اوس په دنیا کې وی صحیح قرآن چا سره نشته نعوذ بالله دا سنور قسم خبري دي شیعاګانو کافرانو په خپل ټولو کتابونو کې کړی دي او د دې درو صحابه خلفای ثلاثه داغي تکفیر کوي او داغي د پر دلیل د آیت ګرځي بیا الله رب العالمین ابراهیم علیه السلام د کعبه ته جوړولو حکم او فرمایي چې کعبه جوړه ابراهیم علیه السلام ځان سره خپل اسماعیل علیه السلام کو کعبه جوړه کړ الله پاک ته او فرمایل پدې کې دا کعبه پاکه کړ بیا ابراهیم علیه السلام د الله پاک نه سوال وکړ الله زما د عبادت قبول کړ او بیا د خپل بچو خاندان د پاره خپل اولاد د پاره دعا وکړه او به یو دعا وکړه چې الله زما په دې اولاد کې یو پیغمبر یو بچی پیدا کا چې هغه ستاسو د دین خدمت وکړي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه دعا د ابراهیم علیه السلام الله پاک زما په حق کې قبول کړه نو زه د ابراهیم علیه السلام هغه دعا یم ابراهیم علیه السلام کعبه جوړ کړ د ټول اول کعبه بیت الله شریف دا فرشتو جوړه کړی و
بیا د فرشتو نه بعد حضرت آدم علیہ السلام جوړ کړ آدم علیہ السلام نه بعد حضرت شیس علیہ السلام جوړ کړ شیس علیہ السلام نه بعد په طوفان نوح کې دا کعبه ورانه شو حجر اسود په جبل قبیس باندې جبل ابي قبیس ابراهیم علیہ السلام او اسماعیل علیہ السلام دیتا دا الله حکم چې کلو شو دوی دا کعبه جوړ کړ دا غي نه بعد عمالقه قبیله چرار ناغي دا کعبه بیا نوې تعمیر کا قبیله جرهم بیا جوړه کړه دا غي نه بعد او بیا د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په دور کې قریش جوړ کړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حجر اسود کې خو نبی علیہ السلام نه بعد عبد الله بن زبیر رضی الله عنه نوې تعمیر کا او د عبد الله بن زبیر رضی الله عنه نه بعد حجاج ابن یوسف جوړ کړه دا نن سبا چې کوم تعمیر د بیت الله دی دا د حجاج ابن یوسف تعمیر دی نو د کعبه تعمیر ابراهیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یو کانی به ابراهیم علیہ السلام پاغي باندې بودرېدو پاغي کې د خپو چاپونه جوړ شي ابراهیم علیہ السلام تبا کړي د قوازی کار ورکو هغه خپل اوچتې د ابراهیم علیہ السلام په ولاړو پاغي به ځان اوچت کړو ابراهیم علیہ السلام تجکل الله پاک حکم او فرمایي چې خلکو ته حج او د کعبه د زیارت او د عبادت اعلان وکړه واذن فی الناس بالحج هغه اعلان ابراهیم علیہ السلام په دغه کانی باندې کړو دا کانی مقام ابراهیم کم ځای چې دی کې دا کانی پروت نبی علیہ السلام په دور کې ابوبکر صدیق سے په دور کې دا کانی د کعبه سره متصل پروت عمر فاروق رضی الله عنه په دور کې چې کله سیلاب راغی نو دا کانی د غزین ابو سر او خوځیدو نو چې خوځیدو عمر فاروق رضی الله عنه د کعبه نه لګونتی جدا کې خود اوس په مغزه باندې پروت چې په کمزه باندې حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خودري په دغه ځای سره خوا کې دو رکعات د طواف نه بعد نفل کول په مقام ابراهیم کې دا واجب دی واجب الطواف ته ویل شي کله وخت مکروه نه وي او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه دو رکعات نفل کړو د عمر فاروق رضی الله عنه په مشوره باندې او د الله رب العالمین د طرف نه حکم په دغه نازل شوی ابراهیم علیہ السلام چې کله خپل بیبي د کعبه سره خوا کې پری خود الحجر رضی الله عنها منډه والي وي هغه ان شاء الله د صفا مروه مسله کې بیا اوایو خدا الله رب العالمین نے دعاګانې غوښتې وي هغه دلته ذکر کیږي نو فرمایي یا بنی اسرائیل اذکر ای اولاد د یعقوب علیہ السلام تاسو یاد کې نعمت التي زماغه نعمت انعمت علیکم چې کړم دې په تاسو باندې وانی فضلتکم علی العالمین یقینا ما فضیلت درکړې تاسو په خپل دور مخلوقات باندې واتقوا تاسو یریږئ یوما د عذاب دا غور جنا لا تجزی نفس عن نفس شیئا چې ذمہ دار نشي جوړې دی یو نفس دا بل نفس د هیڅ ولا يقبل منها عدل او نبشي قبلول د نفس کافر نفدیا ولا تنفع شفاعت او نبشي فیدا نور کی دی نفس کافر شفاعت ولا هم ينصرون او نبدي امداد وکړي شي وای دې بتلا ابراهیم ابو یا کا وخت امتحان وک ابراهیم علیہ السلام باندې رب بکلمات پسو کلمو صرفاتم او نفس ادا کی هغه پوره کړي قال الله پاک فرمایل انی جاعلک للناس اماما یقین ذکرزوم تا د خلقو د پاره پیشوا قال ابراهیم علیہ السلام او فرمایل ومن ذریت زماد اولادنا قال الله پاک او فرمایل لا ینال عهد الظالمین نرسیږي زمادا نبوت او زمادا وعده ظالمانو ته نبوت چې تا ته درکو ما ستا بچو ته ورکوم هغه چاته ورکوم چې هغه پاک وي د ګناهونو نه نبوت معصوم ته ملاویږي ګناهګار ته نه ملاویږي وَيَجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاقْتَمُنْ غَرْزَوْ بَيْتُ اللَّهِ شَرِيف زید راتلو د خلقو وَأَمْنًا وَزِيدَ أَمَنْ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى او تاسو ګرځوي زید مقام ابراهيم مصلًا زید مانزو واحدنا الى ابراهيم واسماعيل حکم ابراهيم عليه السلام اسماعيل عليه السلام تا انت هرا بیت للطائفين والعاكفين والركع سجود چې تاسو دواړه پاکي زما د کور د طواف کوونکو اعتکاف کوونکو د منځ کوونکو لپاره
وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا او یاد کا وچ ابراہیم علیہ السلام او فرمائے لے ربت او گرزو هذا بلدا آمنا دا خال امن والا ورزق له من الثمرات او ترزق ورکال د دې تا د میوجاتنا من هغه چات امن منهم بالله واليوم الاخر چاچی ما نور د دوی نه په الله پر ذاخرت باندې قال الله پاک او فرمایل ومن كفر زرزق ورکم هغه چاتم چې کفر کو فمتعوا قليلا ذو فائدہ ورکم لگا ثم اضطر الى عذاب النار بئس المصير بیا وزراکا کے عذاب جہنم تو ډیر بد ټکانه را وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل یاد کا وخت پورته کی ابراہیم علیہ السلام بنیادنا من البيت بیت الله شریف و اسماعیل علیہ السلام ربنا بیا دعا وکړه چې رب زمونږه تقبل منا تقبل کی زمونږه دا خدمت انك انت السميع العليم یقینا توریدن کې په ذاتی ربنا وجعلنا مسلمين لك اے رب تو ګرځو مونږه تابعدار خپل ومن ذریتنا بعض زما د اولاد امه مسلمه لك یو جماعت ستا تابعدار وارنا مناسکنا وتب علينا او توخای مونږ ته طریقه د حج او مونږ باندې رحمت نازل کا انك انت التواب الرحيم یقینا تو توبه قبلون کرام کون کے ذاتی ربنا اے رب زمونږه وبعث فيهم رسولا منهم تولیگا زما پدی اولاد کی یو پیغمبر د دوینا یتلو علیم آیات کا چې دی بللی پتا یتلو علیم چې لولي په دوی باندې آیاتنا ويعلمهم الكتاب او تعلیم ورکوي دی تر کتاب حکمت او د سنت ويزکیهم او پاکوي بدوی له قسم ظاهر او باطنی گناهونو انک انت العزیز الحکیم یقینا انت غالب حکمت والا ذاتی واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.